خان وروره د ټول نه لومبې خو د اسرار خان نه مخکې موږ ستا شکریه ادا کوو چې تا دا اواز اوچت کړی دی او د اتمانزو ټول قوم ستا احسانمند دي او ستا شکریه ادا کوي. دا نه یو ایم پی او که نه یو ایم ان او که د دې ټول کریډټ علف خان روډ ته ځي. دا خبره تا اوچته کړې ده او ټول عمر به او په دې باندې د دنیا اکسیډنټونه وشو او د ګاډو بیخ بنیاد ووتې ده هېڅ چا نه کوه. ګرانو کتونکو اخر کار د اتمانزو بایپاس سړک باندې کار شروع شو. 11 کاله ملک وش شو. کاروباریان خفه، دکانداران خفه، خو نن درته یو مهمه خبره کوم. زه دلته کې راغلم زما نیمه ګنټه وشوله او د هغه باچا قصه راته یادېږي چې هغه باچا له اخر کار لاړ شي ویره چې دا کسان زیات کړه چې د الله تعالی لږې ډېرې راکوي چې دا زر زر فارغېږو. زمونږ د خلکو نه ماکوان جوړ شوي دي. پخوا به سرې مچۍ وي بس اواز به پورته کوو. نو موږ د دکاندارانو ته رالو خو د یو دکاندار هم نه خوشحالي محسوسوو او د خلکو مایوسه شوي شانتي نو هغه خبرې کېږي. تر دې وخته پورې په دې سړک چې کار شوی دی نو دا پې ما کړی دی او 2 پیرې پې زه نه څه ټیکهدار یم نه څه لینډلاډ یم او نه څه داسې لوی چې کوم دی نو سیسټم موږ سره شته دی چې موږ په دا غټ کار کړو. خو نن چې کوم دی نو په دې باندې عملي کار شروع شو. اوس دکانداران په دې شش و پنج کې دي چې کاڼي خو راته وغورځوي ګاډي راځي. ما اوس یو دکان کته نو هلته هغه شیشه ماته شوې ده. بل چې کوم دی نو هلته یو کس راته ووي ډېره قیمتي شیشه چې کومه ده ماته شوې ده او دا ته بل اوس فواد خان چې کوم دی دا زیرو دغه کړو ګورې عمر یې ډېر دی او دا دی چې کوم دی نو رانازل شو. نو ده سره هم خبرې اترې کومه خو زه بیا وایم چې اوس به راځي ایم پي اے ایم ان اے د 400 سیاستدانان دا غټ غټ چې چغې سورې وهي په 11 کاله کې د دې سړک کار رانغی. خو چې زمونږ د خلکو رویې داسې وي که نه نو زمونږ کارونه نه کېږي. زه ګرځم په دکاندارانو پسې او یو دکاندار کې دا نشته چې هغوی خوشحاله وو چې یاره دا خو ډېر ښه کار وکړو ډېر زبردست کار شو او د هغه اسرار خان شکریه ادا کړو. ډېر افسوس راته کېږي خو به هر حال 400 وال یو او احساس ترې را سره کندې نه شو لیدې ظلم نه شو لیدې زیاتې نه شو لیدې نو خلک راته ډېر ووي مړه تا ځان له کار کتلی دی. کار مې په دې کتلی چې بړه الله پاک ګوري او دا ما یې کې را کړې د دې تپوس به رانه کوي. فواد خان هغه اوس مې شروع کې دا خبره کوله پخوانۍ قصه راته یاده شوه باچا له خلکه لاړه چې کسان لږ ډېر کا چې د الله تعالی لږې زیات راکوي چې زر زر فارغ شو. زمونږ نه هغه جوړ شوي زه دلته کې ګرځم که نه خو څوک دا نه و چې دا ښه کار وشو یا دا روان دی یا په دې موږ شکریه چا ده. بسم الله الرحمن الرحیم. علف خان وروره د ټول نه لومبې خو د اسرار خان نه مخکې موږ ستا شکریه ادا کوو چې تا دا اواز اوچت کړی دی او د اتمانزو ټول قوم ستا احسانمند دي او ستا شکریه ادا کوي. دا نه یو ایم پی او که نه یو ایم ان او که د دې ټول کریډټ علف خان روډ ته ځي. دا خبره تا اوچته کړې ده او ټول عمر به او په دې باندې د دنیا اکسیډنټونه وشو او د ګاډو بیخ بنیاد ووتې ده هېڅ چا نه کوه. نو موږ ستا شکریه ادا کوو چې دا ستا په کوششونو باندې د الله په کرم سره دا روډ باندې کار روان شو او زه په خپله پرسنلي ستا شکریه ادا کوم چې دا تا د اتمانزو خلکو سره د تورنګزو د عمرزو تر د تنګي پورې په دې باندې ټرافیک دی او دا یو کار شروع شو نو موږ ټول ستا شکریه ادا کوو. او ګرانو کتونکو زه جماعت اسلامي په دې شکریه ادا کوم چې سوچ اجتماعي دی. کله چې په دې کار شروع شو په دې ګروپونو کې مختلف د جماعت اسلامي ورکرانو چې کوم دی ګوره دا کریډټ دا د دې ضرورت نشته دی خو دې سره له خلکو توصله مې لوشي لکه څنګه چې زه دې وخت کې د دې سړک باندې میشته کاروباریانو دکاندارانو نه ګیلمن دی چې دلته کې زه ګرځم او یو وایي یاره بیا به راله شیشې ماتوي کاڼي راته واچول نو څه خو به کېږي که نه سړک خو به ګوره په دې به بیا ورته به بند کړو په دې به ډېر زر د ورور مې څه به وایې ډېره مننه الف خان بهی بس تاسو شکریه ادا کوو خصوصي یقینا چې تکلیف خو ډېر وتی ډېر ښه خلک او ډېر مخورز خلک خان خواده په دې باندې ټرافیک باندې ډېر زیات دي خو اوسه پورې یو قسم دا سوچ نه دی کړی چې یاره دا کار کول غواړي. تاسو دې له عملي شکل ورکړو ستاسو په وساطت سره او الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو موږ له ریسپیکټ راکړو. نو انشاءالله د دې کوم د عوام دي د دکانداران دي دې ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې دوی مکمل دوی سره تعاون وکړي او دوی سره مرسته وکړي او دوی سره ملا وتړي او زه ستاسو ډېره مننه کوم ډېره شکریه او انشاءالله دا کار به همدغسې په تیزۍ سره روان وي. خو زه ریکویسټ کوم کوم زمونږ آنر دي زمونږ کوم مخورز کسان دي چې دوی سره ملا وتړي او هر قسم تعاون وکړي کومک وکړي او حکومت وخت هم دا وایم چې څونه زر تر زره په دې باندې دا کار وشي او دا پای تکمیل ته ورسي نو دا به ډېر غټ احسان دي. مننه کوم ګرانو کتونکو زه همیشه د دریو بیروکراټو ذکر کوم د الطاف عمرزی
مهدي جان صاحب او اسرار خان ذکر به ما کو نن دا د اسرار خان چې د سین ډبلیو سیکرټري دی خو اسرار خان داخل کوي چې دا کاڼي دي او دا د دکانونو ته ځي او له ډېرو شیشې پکې ماتې شوي دي رور مې څه به وایې په دې موقع باندې دلته دکاندار خان شیرپاو بھائی ستاسو ډېره ډېره مننه دلته زما 5م کال دی ته دې سړک ډېر زیات خراب دی د دې نه مخکې زموږ فرنیچرې شیشې وغیره لګېدلې وې دې باره کې موږ درې پېر احتجاج هم کړی و موږ ټول چې کوم دی تېر د پي ټي حکومت د 15 کالو نه هغوی دلته چې کوم دی موږ پوره د فضل خانه مودرولې خو هغوی دا کېږي نو ستاسو ډېره ډېره شکریا ډېره مننه الله دې وکړي چې دا سړک موږ ته په وخت جوړ شي زر جوړ شي راشي دې خواته دې روډ چې کوم دی کله چې ما جوړو نو مال یو سړک چې یو کټ دا کټ قیمت هم 14000 روپۍ مال ګفت کې راکړو نن هغه ملي جامه روړه شي دې سړک موږ ډېر پریشان یو داسې راکړه بالکل نن خوشاله ام ستاسو نم خوشاله ام او دا روډ چې څوک جوړي د دوی نم خوشاله ام اسرار خان نه ځکه چې دا خو تر اوسه چام جوړ نه کو او دا کاڼي ودوړي دي په مونږه بادیږي دلته روزګار هم د دې د لاسه ټول خراب دی صحیح اګرانو کتونکو ګوره نیت صفا منزل اسانه تیره ورځ ما خبره کوله نو ما ته د پوات چې کوم دی پوات خانو د ګاډي کې لاړ نو د ما ته یو ویډیو راکړ ویل کې په سړک کار شروع شو او ډیره مننه د اسرار خانو ډیره شکریا اوس هم چې دا ریکارډینګ کوو نه هغه بیا په دې لار تېرېده او خبرې رالي دا ډېر غټ مارکیټ دی دې وخت هم دی او شاته هم دی خو د دې دکاندارانو اوس دا مطالبه ده چې څومره زر تر زره شي ځکه چې دا ډېر غټ کاڼي دي او چې څنګه راشي نو اوس هغه نوی دکاندار دی نو هغه زموږ نه خفه دی راځي نه چې خپل تاوان وکړي هغه شیشه قیمتي شیشه چې کومه ده لوی ګل پې جوړ شوی دی او هغه شیشه چې کومه ده هغه ماته ده دا غلطه قیمتي شیشه ماته ده نو دا چې کله دا ټایر ووایي که نه نو ډایرکټ دې دکاندارانو ته ځي نو دا زر تر زره پکار دی چې نور لوی نقصان ونه کړي اسرار خان ستاسو ډېره زیاته مننه ټول دکاندارانو شریکۍ او چې دې ته اوس علب خان شیرپور نوم ورکړی شي نو دا به زه ټول 400 والو بیا شکریا ادا کوم او نیم ورکوي خو چې سړک جوړ شي ډېره مننه خوشحاله